د بعضې خلکو دا عادت وي چې هغوی ډېر زیات خوراک وکړي، خو د ډېر خوراک باوجود هغوی مړیږي نه. دې ته مونږ یو قسم له مرضو هم ویلی شو. خو د دې مرض علاج مونږ ته په احادیثو کې ملاویږي. یو پیره صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام نه هم دغه پوښتنه وکړله چې مونږ خو خوراک ډېر کوو، خو لیکن د هغې باوجود مونږ مړیږو نه. نو پیغمبر علیه السلام تی تپوس وکړو، داسې ښکاري چې تاسو روټۍ ځان له خورئ. نو صحابه وته چې او بالکل هم دغه شانتي ده، مونږ ځان له روټۍ خورو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو په شریکه باندې په جمع باندې چې دی نو د کور چې کم افراد دي، په کور کې چې څونه افراد شامل دي، نو تاسو په شریکه باندې چې دی نو په جمع باندې چې دی نو هغه خوراک کوئ، ځکه چې په جمع باندې په خوراک کولو کې الله تعالی چې دی هغه برکت اچوي. نو تاسو په جمع باندې خوراک کوئ او بسم الله ووایئ او بیا خوراک کوئ. ان شاء الله العزیز د دې د برکته به دغه کم مرض چې دی، دا کمه بیماری چې ده، چې د ډېر خوراک باوجود هغه سړی مړیږي نه. نو د هغې کې وجه هم دغه وي چې مونږ عام طور باندې په کور کې هر یو کس چې دی نو ځان نه چې دی پلیټ رالي او ځان له خوراک کوي. نو په دې وجه باندې انسان بیا په دې مرض کې مبتلا شي. نو که بالفرض داسې څوک وي چې هغه ډېر خوراک کوي خو لیکن مړیږي نه، نو چې هغه سوچ وکړي نو هغه کې به هم دغه بیماری موجودي چې هغه ځان نه خوراک کوي. نو د هغې لپاره پیغمبر علیه السلام دا یو بهترین علاج چې دی هغه وفرمایلو چې تاسو په شریکه باندې خوراک کوئ او په هغې باندې بیا بسم الله وایئ، ځکه چې کوم خلک په شریکه خوراک کوي بیا الله تعالی په هغې کې برکت اچوي.